حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نه چاته پوسوکو و دا رتوه چې د ماه شعبان کې کم وظیفه ډیره زیاته افضل ده. علی صاحب ته فرمایل چې ماه شعبان کې دا وظیفه شروع کی نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د قیامت په ورځ د انسان سفارش کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در بکوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک کې الله پاک مو خوشحال اباد ساته. الله پاک دې موږ تاسو ټول د چا محتاج نه، صرف د الله پاک موږ تاسو ټول د خپل بندګۍ د محتاج ساتي. نن چې کوم زموږ وظیفه ده د ماه شعبان حواله سره ده. یاد ساتئ چې اوس پورې څومره وظایفو هغه 15 د شعبان حواله سره او دا وظیفه پورا شعبان میاشت کې چرته ویل شي ان شاء الله العزیز ډیر زیاته فائدہ وکړي. دغه رنګي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نه چاته پوسوکو او ته فرمایل چې دا راته وایا چې ماه شعبان کې کم وظیفه د ټولو نه اعلی ده، د ټولو نه افضل ده. ورته فرمایل حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چې په ماه شعبان کې په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې درود شریف لګل دا ډیره زیاته غټه وظیفه او ډیره زیاته اعلی وظیفه ده. دغه رنګ فرمایي چې کم سړی په شعبان په میاشت کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې درود وایي، فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د قیامت په ورځ د انسان سفارش د لازمي کوي. یاد ساتئ چې کم سړی د شعبان پر میاشت کې په یو خاص ټایم کې د کینی او دغه رنګ دی 200 پیری درود شریف وایي، 100 پیری 200 پیری درود شریف وایي او دغه درود شریف پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وبهي. نو دغه درود شریف لاړ شي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خاله پرشتي ویسي او چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا درود شریف ویني او پرشتي وته وي چې پلان کې د پلان کې زوی پتا دا درود شریف ویلې ډیر زیات خوشاله شي. بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي د دې سړي سفارش به د قیامت په ورځ کوم. نو یاد ساتئ چې ډیر زیاته بهترینه میاشت په دې میاشت کې به درود شریف ویل یو قسم له خاص شان لري او دغه رنګ خاصه مناسبت د لري ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې میاشت کې ډیر زیات روزې نیولې دي. میاشت سره ډیر زیات مناسبت او چې کوم سړی په دې میاشت کې درود پاک وایي الله پاک په د انسان نه خوشحاليږي. دغه رنګي فرمایي چې کوم سړی درود شریف وایي الله پاک د انسان ته د رحمت په نظر باندې ګوري، دغه رنګي ګناهونه ول معاف کوي، دغه رنګي نیکیان الله پاک د انسان په عمل نامه کې کیږي او دغه رنګي الله پاک د انسان مقام مرتبه د اوچتای. نو یاد ساتئ چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې درود شریف ویل دا ډیر زیات اعلی عبادت دی. که سړی دا سوي چې دی غریب وي او د درود شریف شروع کړي ان شاء الله العزیز الله پاک به مالدار کړي. دغه رنګ یو صحابي تاسو کو پیغمبر علیه السلام نه وي د الله رسول درته چې کله تاسو وفات شي نو بیا به زموږ درود شریف څنګه تاسو ته پیش کول شي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایل الله پاک حرام کړی دی په ځمکه باندې چې د پیغمبرانو وجودونه د اخري. نو مسله دا شو چې زمونږ او تاسو کوم درود شریف دی دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دا ورسي او دغه رنګ زمونږ او تاسو نوم دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته پرشتي وي یا پلان کې زوی پتا باندې دومره پیری درود شریف دی ویلي. نو خپل جبا دا درود شریف سره عادت کوي. الله پاک هم خوشاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.